د جواد احمد نه یوې زنانه چې د سوال وکړو نو په هغې باندې هغه ډېر زیات غوسه شو او هغه وی چې تاسو جاهلان یې دا خبره چې دی دا سره هم شیر کوم خو تاسو به راته ووایئ چې جاهلان موږ یو که دي ځکه چې هغه زنانه کله د هغه نه تپوس وکړو هغه ته تاسو موږ ته جاهلان وایي لکه نواز شریف زرداري دا چې دي وایي دي موږ ته جاهلان وایي نو هغه وایي هغه راته نه وایي زه راته هم جاهلان وایم چې تاسو جاهلان یې تاسو عوام چې دی دا جاهلان یې نو د ښځې ورته ووایي چې زما خو دومره تعلیم دی ما په دومره ملکونو کې چې دی زه ګرځېدلی یم او اکثر یو ځینې ملکونو ته لاړ شو وایي ته د عمران خان نه چې دی هم خلاف نور هم ډېرې خبرې کړي وایي ته د عمران خان نه چې دی خلاف یې دغه شانته په عمران خان پسې چې دی خالي په هغه پسې خبرې کوي په دې نور پسې ته خبرې نه کوې بل ورته دا خبره وکړه چې تا زه سینګر چې دی هغه قلی شم خو یو سیاستدان چې دی هغه ځکه ته په خپل دغه کې چې دی په هغې کې ماهر یې خو په سیاستو کې چې دی ته هلته نه یې ماهره دا زنانه ورته دغه شانته ووایي دغه شانتې په دې کې چې دی د دې چیړو شي نو دغه شان دا زنانه چې کله راپاسې هغه ته د دې نه دا میک والا په خپل هم د کرسۍ نه پاسې هغه ځای چې دی دا پرېږدي نو کله چې دا د کرسۍ نه پاسې هغه ویډیو چې دا به تاسو له مخې چې دا اب هم راشي نو په هغې کې ورته هغه وایي ته چې په دې لوپټه کې ګرځې که نه وایي دا زما د لاسه ګرځې او یو بله جنۍ یاده کړي هغه چې دا ګانې من او دا کوي نو هغه هم زما د لاسه کوي وایي د عمران خان چې دی هغه دغه شانتې ښځې چې دي دا نه دي خوښې وایي هغه چې خپله ښځه به تاسو د هغه لیدلي وایي چې هغه پرده کوي نو اوس د هغه دا سوچ هم نه دی عمران خان هم دا سوچ نه دی چې زنانه پرده وکړي په هغې کې به د هغه خبرو نه ځو خو د ده دا خبره در کوم د ده جاهلیت وایي دا چې دی زما د لاسه ته به دې لوپټه کې ګرځې او سرتور سر چې دی دا ګرځې وایي عمران خان چې دا دغه شان نه دی خو هغه وایي پرده صحیح پردې هغې ته وایي چې د هغه ښځه کم پرده کوي نو هغې ته صحیح پرده وایي وایي تاسو په راتلونکي وخت کې که د عمران خان حکومت وی نو ستاسو به هم دغه شان د پردې حال و او ستاسو دا خواره اخته او لوپټه چې دی دا به تاسو په غاړه کې نه ور اچولي نو تاسو راته ووایئ چې جاهله دی که جاهله موږ یو لکه ده چې دا کومه خبره کړې ده چې جاهلان موږ یو که جاهل دی بل یو بل کس هم سوال کړو که ویډیو تاسو له مخې لراله نو هغه تاسو هم کته شئ خو په دې خبره باندې په ده باندې د جاهلیت چې دی حد تمام دی نو تاسو راسره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ